أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. او بشک هغه خلق چې لا یؤمنون بالآخرة په آخرت باندې ایمان نه راوړي، یعنی آخرت انکاریان دي، آخرت نه مني. صحیح ده. اعتدنا لهم عذابا الیما، مونږ هغوی دپاره تیار کړی دی عذاب علیم. علیم معنی دردناک، درد ورکوونکی عذاب. مولم، ټیک شوه، په عربی کې دې ته څه وایي؟ مولم. صحیح ده که نه؟ مولم څه شی دی؟ هغه اور دی. ټیک ده. یعنی د دی دپاره مونږ تیار کړی دی داسې عذاب چې هغه به اور وي، هغه به دی له درد ورکوي. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. انسان د خپل ځان لپاره شر داسې غواړي لکه څنګه چې خیر غواړي. یعنی یا خو د دې نه مراد دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دې په تفسیر باره کې فرمای چې انسان د خپل ذات دپاره، خپل اولاد دپاره د غصې په ټیم کې، تنګۍ په وخت کې داسې دعا غواړي چې هغه کو قبوله شي نو دی خوښوي نه. یعنی دی وایي چې یاره دی هلاک شي. خپل زوی ته کله وایي، کله وایي زما دا مال دی غرق شي، کله وایي چې کوم دی الله دې تباه که. نو دا دعاګانې کو په حقیقت کې د ده دپاره قبولې شي نو دی خوښوي نه دا شیزونه. دی خپل بچی حلاکت خوښوي، دی خپل مال حلاکت خوښوي. نو دا داسې دعاګانې دا انسان د ځان دپاره غواړي چې هغه په حقیقت کې کو هغه دپاره قبولې شي نو دا دی نه خوښوي. وکان الانسان عجولا، انسان چې کم دی ډېر زیات جلدباز دی. انسان ډېر زیات جلدباز دی. صحیح شو؟ نو یو خو دا خبرم پکې بعضو مفسرینو ذکر کړې ده چې دا آیت چې کوم دی دا د یو مشرک په باره کې نازل شوی. ٹھیک شو؟ د هغه نوم نظر ابن حارث. هغه به دا وی چې اللهم ان کان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. ٹھیک شو؟ کو چرته دا قرآن او دا نبی او دا دین حق وي نو یا الله په مونږ باندې کاڼي راوورئ. ٹھیک شو؟ نو دا هغه شیزونه دي چې دا انسان په حقیقت کې غواړي نه چې په ده باندې د کاڼي راولولی شي. صحیح ده؟ خو دا انسان د جلدبازۍ د وجې نه او د عدم نظر د وجې نه د دې په انجام باندې دی نظر نه کوي او د ځان لپاره داسې قسمه دعاګانې غواړي. نو ځکه الله تعالی فرمایي وکان الانسان عجولا. جنس انسان، الف لام جنسی دی. ټیک شو؟ جنس انسان څه دی؟ عجول دی. صحیح شو؟ ها. وجعلنا اللیل والنهار آیتین، او مونږ جوړ کړي دي شپه او ورځ دوه نشانې. آیتین دوه نشانې. صحیح ده؟ د الله تعالی ګوره دا شپه راتلل او ورځ راتلل دا د الله تعالی نشانې دي که نه؟ د الله تعالی د قدرت نښې دي که نه دي؟ صحیح ده؟ ګوره وجعلنا اللیل والنهار آیتین، یعنی دا دلالت کوونکي دي د الله تعالی په قدرتونو باندې. فمحونا آیت اللیل. صحیح ده؟ فمحونا آیت اللیل نه پس دلته به محذوف مقدر رو باسئ. ښه؟ ٹھیک شو؟ دلته به څه رو باسئ؟ محذوف. محذوف څه دی؟ مظلمتن لتستریحو. صحیح ده؟ مظلمتن لتستریحو، یعنی شپه مو جوړه کړې ده داسې تیاره چې تاسو پکې آرام حاصل کې، او په دې باندې به دلالت څه کوي چې دلته محذوف دی؟ مخکې راغلی دی که نه؟ وجعلنا آیة النهار مبصرة لتبتغوا. صحیح ده؟ ٹھیک شو که نه؟ دا په دې باندې دلالت کوي که نه چې دلته مخکې څه دی؟ محذوف شته دی. ښه؟ نهار دپاره
مبصرتن راغلی دی ټیک شو نو د لیل لپاره مظلمتن شو صحیح ده او د نهار دپاره راغلی لتبتغوا فضلا من ربکم نو د لیل لپاره بس راځي لتستریحو صحیح شو دې باندې پوه شئ ښه وجعلنا فمحونا آیت اللیل پس مونږ میټاو کو د شپې دا قدرت یا د شپې دا نشانی وجعلنا آیت النهار مبصره او د ورځ دا نشانی د ورځ دا راتلل دا مونږ رڼا جوړه کو یعنی دا روښانه وي دې کې رڼا وي لتبتغوا چې تاسو پکې تلاش وکئ فضلا من ربکم د خپل رب د طرف نه فضل یعنی رزق ولتعلموا عدد السنین والحساب او بل د دې شپې او د ورځې د تلو راتلو فایده دا ده چې دې سره تاسو د کلونو د حساب او د اوقاتو معلومات هم کوئ د دې تاسو ته علم هم کیږي چې یاره د 5 شپې تېرې شوې 6 شپې تېرې شوې د هفته برابر شوه ټیک شو میاشت تېره شوه کال تېر شو صحیح ده یا فلانکي میاشت چې راوخیږي نوې میاشت چې راوخیږي زه به تاله خپلې پیسې در کومه صحیح ده نو لتعلموا عدد السنین والحساب د شپې ګوره د شپې په راختو سره سپوږمۍ راخیږي که نه ټیک شو نو د دې نه معلوم شو چې د شپې چې کوم شیز راخیږي هغې سره قمري سال چې کوم دی د قمري سنینو حساب کیږي او د ورځې چې کوم شیز راخیږي یعنی نوره مبصره نو هغې سره د شمسي کالونو حساب کتاب کیږي صحیح ده دې باندې پوه شئ وکل شیء فصلناه تفصیلا بل دا خو څه کې شپه و ورځ دا خو یو دوه غټ قدرتونه دي خو په دې باندې بس نه بلکې الله تعالی د دې آفاق کې چې څومره نشانیانې دي څومره قدرتونه دي د الله تعالی د هغه ټولو یې ذکر کړی دی بره باندې پوهېږې په نور ځایونو کې د دې مختلف طریقو سره د دې ذکر کړی دی الله تعالی خپل قدرتونو ذکر په مختلف طریقو سره انسان ته بیان کړی دی چې دا وګوره مونږ داسې کړی دی بره باندې پوهېږې وانزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات دا وګورئ اسمان ته نه ګورئ وریځې راشي د هغې نه باران شروع شي د باران په ذریعې سره همدکه باران همدکه څاڅکي دا ځمکې ته لړ شي او د هغې نه څومره بهترین پل روځي څومره بهترین ګلونه راخیږي څومره ښایسته ښایسته ونې راخیږي صحیح ده وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه هر یو انسان ګوره طائر اصل کې پرندې ته وایي طائر څه ته ویلې کېږي پرندې ته خو عربو به دا چل کو په دې پرندو به هغوی فال راوباسلو فلانکي به وایي یاره دا پرنده زما دپاره ښه ده دا زما دپاره قسمتي پرنده ده بعضو وایي دا پرندې زموږ دپاره ښې نه دي دا به څه بد کار په موږ باندې راولي صحیح ده نو بیا د طائر دا لفظ عربو به د دغې دپاره استعمالو د پرندې دپاره دغه شانتې نو بیا دا رو رو په نصیب او په حصې او په قسمت کې استعمال د دې شروع شو صحیح ده نو اوس د دې معنی څه ده نصیب قسمت حظ په عربی کې ټیک شو یعنی د هر انسان قسمت د هر انسان نصیب د هر انسان حصہ هغه مونږه څه کړی ده هغه په غاړه کې مو لټکاو کړی ده خبره باندې پوهېږې د هغې په غاړه کې ده صحیح ده ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا او مونږ به دکه قسمت دغه نصیب چې کوم د دې په غاړو کې ځوړند دی هغه ورکه هغه مکتوب هغه به راوباسلی شي او د دې مخې ته به کوله وکړی شي او دی به ګوري چې په دې کې دی کم کم اعمال لیکلي ټول به پکې موجود وي پوه شئ مجاهد رحمه الله فرمایي مجاهد رحمه الله فرمای ما من مولود یولد الا وفي عنقه ورقة مکتوبة فيها شقي او سعید مجاهد رحمه الله فرمای داسې یو ماشوم هم نه پیدا کیږي په دې دنیا کې مګر د هغه په غاړه کې یو ورقه موجوده وي چې په هغې باندې لیکلي وي چې دا به شقي وي یا به دا سعید وي
صحیح شو؟ نو دی کې د هغې طرف ته اشاره ده. ونخرج له او موږ به ولره وباسو یوم القیامت د قیامت په ورځ کتابا دغه کتاب داسې کتاب چې په هغې کې به کتاب په معنی د مکتوب سره داسې لیکلی شوی کتاب چې په هغې کې به د ده عمل وي یلقاه منشورا او به غورځولی شي د مخې ته منشورا کلا هوا ټیک ته او به ویلی شي دې کس ته دې انسان ته اقرأ کتابک ووایه اولوله خپل کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبه ستا نفس په تا باندې نن کافي دی د حساب دپاره. حساب په معنی حسیبا مصدر دی ټیک شو دا په معنی د محاسبا سره دی ښه حساب اخیستونکي ټیک شو. مصدر په دوو معنو استعمالیږي ښه یا د اسم فاعل په معنی او یا د اسم مفعول په معنی صحیح شو. دلته د اسم فاعل په معنی دی ښه حسیبا ای محاسبا یعنی حساب اخیستون کې ستا دپاره ستا نفس نن کافي دی. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه نو چې چا هدایت ومونتو فانما يهتدي لنفسه نو د ده دا هدایت د ده د نفس دپاره دی یعنی د دې هدایت دا ثواب به هم دته میلاویږي. ومن ضل او چې څوک ګمراه شو فانما یضل علیها نو د ده دا ګمراهي د دې دا وبال د دې دا ګناه دا ټول به د دکې نفس دپاره ولا تزر وازرة وزر اخرى او نه به اوچتی یو نفس وازرة یو ګناه وزر اخرى د بل نفس یو نفس به د بل نفس یو قسم ګناه هم نشي اوچتولی یعنی د هغه د ګناه بوج به دته نه میلاویږي. بره باندې پوهېږې ټیک شو. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا او مونږ عذاب نه ورکو یو قوم لهم یو انسان لهم یو کس لهم حتی نبعث رسولا تر دې چې مونږ هغې کې رسول راولیږلو یعنی هغې دپاره رسول مونږ راولیږو هغې ته بیان وکړي هغې ته د الله تعالی توحید بیان کړي هغې ته یعنی لاره وښیي هغې ته وښیي چې په تاسو باندې کم کم شیزونه لازم دي د الله تعالی احکامات د کم شیزونو نه تاسو به ځان منې کوئ. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها او کله چې مونږ اراده وکړو چې هلاک کو یو کلی نو مونږ حکم ورکو متر فيها د هغې خوشحال خلکو ته صحیح ده چې کم رؤسا دي د هغې رئیسان دي کم چې کم منعمین دي یعنی هغې ته چاته چې انعام ملاو شوی دی مره باندې پوهېږې هغې ته د مال دولت ملاو شوی دی هغې ته د دنیا نعمتونه ملاو شوي دي هغې په هر لحاظ سره په مال اولاد سره ښه خلکي هغې کسانو ته یعنی سردارانو ته مونږ حکم وکړو د چا په ذریعې سره علی لسان رسلنا د رسولانو د خپل رسولانو په ژبو باندې ففسقو فیها نو هغې د دغې انکار وکړي یا په دې امر کې په دې حکم کې هغې چې کوم دی فسق وکړي هغې زمونږ دلته فسقو په معنی فخرجو سره وکړي ټیک ته مره باندې پوهېږئ یعنی هغې اوځي ان امرنا زمونږ د حکمونو نه ففیها یعنی ان امرنا ټیک شو زمونږ د حکمونه هغه وځي فحق علیه القول نو الله تعالی دا قول په هغې باندې ثابت شي یعنی د عذاب فیصله په هغې باندې ثابت شي فدمرناها تدمیره نو مونږ یې هلاک کو په هلاکت سره او یا د هغې قومونه چې کم دی د هغې تخریب وکړو ختم یې کړو. وکم اهلکنا من القرون کم دلته د کثیر په معنی راغلی دی ښه د قلیل په معنی نه دی راغلی ټیک شو. کم یعنی کثیرا اهلکنا من القرون ډېر داسې مونږ هلاک کړي دي قرون نه مراد امتونه مخکې خلک من بعد نوح د نوح علیه السلام نه پس وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا او ستا رب کافي دی د خپل بندګانو په ګناهونو سره خبیرم او بصیرم یعنی عالم ببواطنها و ظواهرها صحیح ده خبیر په باطن سره او بصیر په ظاهر سره باطنی گناهونو باندې مستعرب یعنی عالم دی او بصیر معنی په ظاهري گناهونو سره هم د هغې
ستا رب څه دی؟ عالم دی. من کان یرید العاجله، عاجلې نه مراد دنیا ده. صحیح ده، ځکه چې دا زر ده که نه، انسان ته زر میلاویږي. ومن کان یرید العاجله، چې څوک اراده کوي د عاجلې یعنی د دې دنیا، عجلنا له، مونږ وله زر ورکو. فیها ما نشاء لمن نرید. اوس دا هم ضروري نه ده چې څوک د دنیا اراده کوي هغه ته به خامخا دنیا میلاویږي، نه. عجلنا له، مونږ وله جلدی کې ورکو یعنی زر ورکو. فیها په دې دنیا کې ما نشاء چې څونه مونږ غواړو. مره باندې پوهېږې؟ دا هم نه چې پوره به درته میلاویږي، نه، ما نشاء چې څو مونږ غواړو، او لمن نریدو چې چاته مونږ غواړو. صحیح ده، یعنی هر چاته به هم نه میلاویږي، هغې کس ته به میلاویږي چې الله وغواړي، او اونه به میلاویږي چې څونه الله وغواړي. صحیح شو. ثم جعلنا له، خو البته بیا آخرت کې د ده دپاره جهنم یصلاها مذموما مدحورا، دی به جهنم ته یصلاها ای یدخلها داخلیږي به، مذموما ملوما ملامت به وي، مدحورا د رحمت نه به لرې ویشتلی شوي وي. صحیح نه؟ مدحور معنی ده دکې دیه هوا. صحیح ده، د رحمت نه به لرې ویشتلی شوي. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعیها، چې څوک د آخرت اراده کوي خو شرط ورسره دا دی چې د آخرت دپاره هغسې کوشش هم کوي که نه. رباندې پوهېږې؟ اوس د آخرت اراده کوي او دلته شراب څکي، دلته غلاګانې کوي، دلته قتلونه کوي، دلته زناګانې کوي، نو دته به څه میلاویږي آخرت کې؟ نو وسعى لها سعیها یعنی د هغې لایق عمل هم کوي هغسې. ټیک شو. وهو مؤمن، او بل قید ورسره دا دی چې دی مؤمن هم وي. ګورې ښه، حال دا دی چې دی مؤمن هم وي. فاولئک کان سعیهم مشکورا، نو دغه خلک دی چې د دی سعی، د دی کوشش مشکورا، هغه به قبلیږي، هغې به ثواب دی ته میلاویږي. الله تعالی په نزد دا مشکور دی یعنی مقبول دی. صحیح ده. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء اعطاء رب من اعطاء ربک. کلن د دوانو فریقانو کې یو د آخرت اراده کوي کنه او یو د دنیا اراده کوي. ټیک شو. د دوانو له نمد مونږ ورکو. نمد معنی نعطوي. صحیح ده، مونږ ورکو. هؤلاء دیلم و هؤلاء دیلم من اعطاء ربک، ستا د رب د عطا نه په دې دنیا کې. وما کان عطاء ربک محظورا، او ستا د رب عطا دا ممنوع نه ده، یعنی د چا نه منې نه ده. الله تعالی چې چا ته وغواړي هغه ته یې ورکولی شي. په دې دنیا کې چې چا ته وغواړي هغه ته یې ورکولی شي، کو کافر دی او کو مؤمن دی. صحیح شو. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، وګورئ څنګه مونږ فضیلت ورکړی دی بعضو له په بعضو باندې، په رزق کې او په مرتبه کې، په عزت کې. صحیح ده. وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا، البته آخرت لام د تاکید دپاره دی. ښه، صحیح ده، لام د څه دپاره دی؟ تاکید دپاره. ټیک شو که نه؟ یقینا. د دې معنی به څه کوې؟ یقینا د آخرت چې کوم دی اکبر درجات، اعظم درجات، درجاتو په لحاظ سره ډیر عظیم دی او غټ دی. و اکبر تفضیلا، او د فضیلت په اعتبار سره د دنیا نه ډیر اوچت دی او ډیر غټ دی. مره باندې پوهېږې؟ ښه. لا تجعل مع الله الها آخر، مه جوړوئ الله تعالی سره بل شریک. فتقعد مذموما مخذولا، نو تاسو به کینې یعنی تاسو به پاتې شئ مخذولا. مذموما، مذموم معنی ملامته، مذمت والا. مره باندې پوهېږې؟ او مخذول بې سهارې ته وایي. ښه، چې د چا څوک مددګار نه وي هغې ته څه وایي؟ مخذول. صحیح شو که نه؟ که تاسو الله تعالی سره څوک شریک جوړ کو نو تاسو خو به نه څوک مددګار وي، یعنی لا ناصر لکه، ستا دپاره به څوک مددګار نه وي، بل ته به ملوم وي. صحیح ده، ته به ملامته یې، ته به بیا خپل دغه باندې خفه یې چې یاره دا ما څه چل کړی و. بره باندې پوهېږې؟ ټیک شو.
وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه. دې ځای نه اوس الله تعالی انسان ته څه اصول ښیي د ژوند د تېرولو. صحیح شو؟ د ژوند د تېرولو اصول ورته ښیي دلته په دې رکو کې. صحیح ده؟ وقضا او ستا رب فیصله کړې ده یا حکم یې کړی دی یا وحی کړی ده، دا ټولې معنی دلته کولی شي. صحیح ده؟ الله تعبدو الا ایه، چې تاسو عبادت نه کوئ مګر یو د الله. ایه صرف د هغه یعنی د الله. صحیح شو که نه؟ ایه نه مراد الا الله. ټیک ده؟ لا تعبدو الا الله، تاسو به عبادت مه کوئ مګر صرف د الله. وبالوالدین احسانا. نو اوس وګورئ عطف خو په قضا ربک الله تعبدو باندې دی که نه؟ ټیک شو؟ واو عاطفه ده که نه؟ بالوالدین احسانا. پوهېږې که نه؟ ټیک شو؟ نو دا پکار خو دا دی وقضا ربک الله تعبدو الا ایاه وبالوالدین احسانا. صحیح شو؟ نو دلته به تاسو دا وګئ چې دا په الله تعبدو باندې عطف به هله صحیح کېږي چې دلته تاسو مقدر فعل راوباسئ. ګورئ ښه صحیح شو؟ مقدر فعل به څه راوباسئ؟ ان تحسنوا بالوالدین احسانا. ان تحسنوا بالوالدین احسانا. ستا رب دا فیصله هم کړې ده چې تاسو به خپل والدینو سره احسان کوئ، یعنی هغوی سره به نیکي کوئ. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. تاسو موجود یې، تاسو په ژوندون باندې هغوی کبر ته ورسېده، بوړاپې ته ورسېده، دواړه یا دواړو کې یو هم. صحیح شو؟ فلا تقل لهما اف، نو دی ته اف قدرې مه کوئ. صحیح ده؟ اوس دا به تاسو په اصولو کتابونو کې ویلي وي چې اف نه مراد دا دی چې هغوی ته به تکلیف نه ور رسوي. ټیک شو؟ که یو کس وایي چې زه ټیک ده زه والدینو ته اف نه ویم، خو بل طرف ته یې چوکر اخیستی او والدینو ته یې نیولي، نو دی به ګناهګار وي که نه به وي؟ وي به که نه؟ ټیک شو؟ وایي اوف خو نه کومه زه. نو اوف نه مراد دا نه دی چې صرف په ژبه باندې اوف. ټیک شو؟ د دې نه مراد دا دی چې والدینو ته به تکلیف نه رسئ. صحیح شوه؟ دا په دلالت النفس سره دا ثابتېږي. ښه اوس کو یو ځای کې دا اوف کلمه ده ښه الفاظو دپاره استعمالیږي. ټیک شو که نه؟ د تعظیم کلمه چېرته کې اوف استعمالیږي، نو بیا اوف کول به جایز وي که نه به وي جایز؟ جایز به وي. ښه ولا تنهرهما، او نه یې رټئ. ټیک ده؟ وقل لهما قولا کریما، او هغوی ته جمیلې خبرې کوئ، ښایسته خبرې کوئ، لین خبرې کوئ، نرمې خبرې کوئ. واحفظ لهما جناح الذل، او جوکو کې هغوی دپاره د خپلو د من الرحمتې د نرمۍ هغه وزر یې هغوی دپاره څه کې؟ جوکو کې، یعنی د هغوی مخې ته تذلیل یعنی هغه نرمی اظهار کوي. وقل رب ارحمهما، او ووایه دا دعا کوي چې ای ربه په دې دواړو باندې رحم وکړې کما ربیاني صغیره، څنګه چې دی زما پرورش کړی و په ماشوموالي کې. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ستاسو رب ته د دې ښه علم دی چې ستاسو په سینو کې او ستاسو په زړونو کې د خپل والدینو دپاره څه قسمه خبرې دي. صحیح ده؟ تاسو حقوق والدین په زړونو کې پټ کړی دی، کو بر الوالدین مو پټ کړی دی. د دې هر څه نه ستاسو رب خبر دی. ان تکونو صالحین، کو تاسو چېرته رښتونکي او صالح یې، د الله تعالی دپاره اطاعت کوونکي یې، فانه کان للاوابین غفورا، نو بېشک الله تعالی خپل رجوع کوونکو ته، یعنی چې څوک الله تعالی ته رجوع کوي، اوابین چاته وایي؟ راجعین الی طاعت الله، چې څوک رجوع کوي د الله تعالی طاعت طرف ته. غفور، الله تعالی د هغوی بخونکی دی، معاف کوونکی دی. یعنی د والدینو په حق کې دی صالحین دي، نیک خلک دي، خو د دی دومره وس نه کېږي چې خپل والدینو سره احسان ډېر وکړي، او یا چې کوم دی
دی خو احسان کوي په حقیقت کې خو داسې څه واقعیات دي چې د هغې د وجې نه والدینو ته دا مخې ته راځي چې یاره دی ما سره ښه نه کوي. صحیح شو؟ نو دا الله تعالی په دې شیزونو باندې ښه عالم دی. الله تعالی به تاسو له د دې اجر درکوي او د دې سزا به نه درکوي. وآت ذا القربى حقه، او رشتہ دارانو له خپل حق ورکوي، یعنی چې هغوی کم حق کیږي هغه ورکوي. نیکي ورسره وکړئ، صله رحمي ورسره وکړئ، والمسکینه مساکینو سره، وابن السبیل مسافرو سره، ولا تبذر تبذیرا. او د الله تعالی په طاعت کې، یعنی د الله تعالی د طاعت نه علاوه بل ځای کې خرچ مه کوئ. صحیح شو؟ تبذیر څه ته وایي؟ د الله تعالی د طاعت نه علاوه په بل ځای کې فضول خرچي ته وایي. ټیک شو؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بېشک دا مبذرین چې انفاق فی غیر طاعت الله کوي، کانوا اخوان الشیاطین، دا د شیطانانو رونه دي. صحیح شو که نه؟ د رونو نه مراد دلته علی طریقتهم، د هغوی په لاره باندې دي. صحیح شو؟ وکان الشیطان لربه کفورا، او بېشک شیطان د خپل رب ناشکره و، یعنی هغوی هم د نعمت ناشکري کړې وه. نو همدقه شانتې دا مبذرین هم د نعمت ناشکري کوي. نو دواړه ځکه د یو بل رونه دي. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا میسورا. البته اوس ته غریبې. صحیح شو؟ اما تعرضن عنهم، ته غریبې، تا سره څه وس نه کېږي، ته د خپل رشتہ دارانو څه مدد نشي کولی، هغوی سره صله رحمي نشي کولی، هغوی سره بر نشي کولی، تا ته مخ واړلو. اما تعرضن عنهم، هغوی نه دې اعراض وکړو. د څه دپاره؟ ابتغاء رحمة من ربک ترجوها، د دې دپاره چې یاره زه د رب نه امید ساتمه چې ما ته به څه رزق میلو شي او بیا به دې رشتہ دارانو له ورکوم. نو فقل لهم قولا میسورا، نو دې رشتہ دارانو ته دا ذا قربا چې کوم دي دی ته ښې خبرې وکړې، اسانې خبرې وکړې، او دا وعده وله ورکړې چې انشاءالله الله تعالی ما سره یعنی په ما باندې وسعت راولي، نو زه به ستاسو خامخا مدد کوم. صحیح شو؟ قول میسور دی ته وایي.